نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم. سورة فرقان اتلسم پارا ابتدائی آیاتونه دی سورت فرقان وی ځکه چې د سورت اولنی آیت کې د قران کریم دویم نوم فرقان راغلی. د سورت مکی سورت دی په د اهل سنت والجماعه اکثر مفسرین د وینا مطابق عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې سورت اخیرنی آیاتونه د والذین لا يدعون مع الله اله آخر د دې آیاتونه تر اخیرنی سورت ختمېدو پورې د آیاتونه مدني دي. دا غیر علاوه ټول سورت چې دی هغه مکی سورت. جمهور مفسرین فرمایي چې دا سورت ټول مکی سورت یعنی د هجرت نه وړاندې نازل شوه. په دې صورت کې شپږ رکوعات او یا آیاتونه مخکې صورت سره ربط دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس ذمہ داری او د مجلس آداب او مسلمانانو ته د نبی علیہ السلام د مجلس ادب بیان شو او د دې صورت په شروع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکانو اعتراضات او د هغې جوابات بیانې. یا د مخکې صورت په آخره کې د الله پاک د یووالي دلیل د الله بادشاهي بیان شو او د دې صورت په شروع کې د الله پاک د یووالي دلیل د الله بادشاهي بیانې. یا د مخکې صورت په شروع کې صداقت د قرآن کریم بیان شو د دې صورت په شروع کې هم صداقت د قرآن کریم بیانې. او یا د مخکې صورت په آخره کې د مؤمنانو صفات بیان شو او د دې صورت په آخره کې به هم د مؤمنانو صفات بیان شو. الله رب العالمین د صورت په ابتدائی آیت کې د قرآن کریم دویم نوم فرقان ذکر کی چې دا د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي او یا فرقان په دې معنی چې دا لګ لګ نازلي. نو قران کریم دویم نوم فرقان یو نوم یې د قران په معنی د ډیر لوستونکي کتاب او فرقان په مابین د حق او د باطل کې فرق کوونکی کتاب یا لګ لګ نازلي دونکي کتاب. قرآن کریم اللہ پاک لگ لگ نازل کری نزلہ لگ لگ نازل شوی. فرقان دا حق و دا باطل فرق دو. یا دا نبی علیہ السلام ذمہ داری اللہ ذکر کی چی دیب انسانات دا اللہ دا عذابونو نیری چی خلق دا جرمونو نزان قصا. اب یاد اللہ پاک دا وحدانیت دلیل چی دا زمکی و دا اسمانونو بادشاہ یو اللہ دی او نبی دا شرک چی اللہ پاک سر حصوک شریک نشتا. دا ټول مخلوقات دا اللہ دی اغی خالق دی شریک اللہ سر رسول نشتا. بلکہ دی مشرکانو چی کم خدایان دی دا اغی کمزورتیا بیانی گی چی دادا سے خدایان دی چی حصیز نشی پیدا کو او دی عبادت کی او دا اغی باوجود دا دوی دا خدایان ہم اللہ پیدا کری. دا دمر بے وقوفان دی چی مخلوق تا دا خالق مرتبہ ورکی او د دوی دا مخلوق چې دی کوم خدایان دي داسې بیکار دي چې پیدا کولم نشي. بل دومره عاجز د دوی دا خدایان دي چې د هیڅ پیدې مالکان نه دي چې چاله ورکړي. د کافرانو خدایان دومره عاجز دي چې د هیڅ چا نه تکلیف نشي لري کولی. دا لا څنګه خدای شو د صداقت نه لري چاله پیدا نشي ورکولی د چانه تکلیف نشي لري کولی سپیدا کولی نشي. دا کافران داسې خلق ته عبادت کی سجدي لګي. د مرګ اختیار ورسره نشتا د ژوند کولو اختیار ورسره نشتا
د مرګ نه بعد د پاسولو اختیار ورسره نشته چې کوم ذات سره دا ټول اختیارات دي د هغه عبادت نه کوي او چې کوم چا سره سم نشته دا مشرکان لګیا دي هغې ته سجدې لګي دا ډېر بېوقوفان دا کافران د قرآن کریم نه انکار کوي دا قرآن کریم دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي او بیا وایي دا پخوانو اهل کتابو نه زده کړي هغه یې ورته ښیي او دوی یې خلکو ته بیانوي او بیا وایي چې دا قرآن کریم د دروغو قصې دي الله جل شانه جواب کوي چې دا ما نازل کړي دي دا چا جوړ کړي نه دي او قرآن کریم کې الله پاک بار بار ذکر کوي چې دا قرآن کریم دا ما جوړ کړی دی ما نازل کړی دی زما کلام زما کتاب دی او که چېرې ستاسو طاقت مې د قرآن کریم مقابله وکړي کافران د قرآن مقابله نه ده نه د ټول قرآن نه د لسو آیاتونو او نه د یو آیت دا الله پاک نازل کړي بل دې مشرکانو په نبی علیه السلام باندې سوالات ټوکې به کول نبی علیہ السلام به د خپلو ضروریاتو دپاره چې بازار ته دی به وي دا لا څنګه پیغمبر دی خو بازار کې ګرځي نبی علیہ السلام به خوراک کو دا لا څنګه پیغمبر دی خو خوراک کوي که موږ ته پیغمبر راته پکار دا چې فرشته راغلی چې بازار ته هم نه تلو خوراک څښاک هم نه کوو او ګرځېدم نه بس موږ ته به صرف دین ښودو اللہ جل شانہ د دې اعتراض جواب هم رستو او بل دا کافران وایي چې دا پیغمبر بازار ته د خپلو ضروریات دپاره ځي پکار دا چې د پیغمبر سره یو خزانه وه او بس د هغې نه خپل ضروریات پوره کول د بازار د تګ ضرورت دی پیغمبر سره یو باغ وي د هغې نه بیا خپل ضروریات پوره کول بازار ته به سودا له نه تلم او بیا دا کافران ظالمان د خپلو کشرانو ته وایي که د دې پیغمبر خبره تاسو ومنله نو نعوذ بالله په ده خو جادو شوي دي د ده دماغ کار نه کوي نعوذ بالله دا لیونۍ دي نو تاسو به لیوني پسې روان شئ نعوذ بالله الله پاک فرمایي دا بېوقوفان ستا خلاف څومره عجیبه عجیبه خبرې څومره بېکاره مثالونه حالانکې اول نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر چې ترګمې دعوت لا شروع کړي نو کافرانو به وي دا صادق او امین خو چې کله دعوت شروع کړو او د الله د یووالي خبرې شروع کړه کافرانو څومره بې ادبي وکړه بیا الله جل شانه د دې کافرانو جواب چې الله پاک هغه ذات چې ستا دپاره بهترین باغونه جوړ کړي دي او که وغواړي نو د دنیا د دې مطالبې چې دا کافران یې کوي تا دپاره به داسې باغونه داسې محلات پیدا کړي لیکن دا کافران به د هغې نه بیا هم انکار ځکه د قیامت نه مني چې چا تکذیب وکړه د قیامت هغه له موږ جهنم تیار کړي او بیا د جهنم شدت الله بیانوي چې دا جهنم دا کافران وویني نو دا جهنم به خوټ کېږي تغیظا خوټ کېدل دا جهنم به خوټ کېږي وزفیرا او د ډېرو خوټ کېدو د وجې به دا شور کوي الله پاک دې موږ او تاسو ته جهنم نه وساتي دا کم کسان چې په نبی علیہ السلام د اعتراض کوي الله فرمایي دی له دغه سزاګانې تیاری کړي او چې بیا کله دا کافران دې ته ور وغورځولی شي دوی به بند په بند تړلی شي دې ځای کې به دوی چغې وایي کاش موږ له مرګ راغی ځان ته بددعا کوي چې زه مړ شمه الله فرمایي فرشتو ته الله حکم وکړي چې دوی ته ووایي په یو بېره مرګ کار نه کېږي سم ډېر غواړي خو مړه کېږي خو به نه دا تکلیف به په دې کافرانو راځي نو که دنیا کې پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض کوي د دې سزا به الله پاک دې له ورکوي بیا د جنت او د جهنم تفریقه الله بیانوي آیا جنت د همیشه والی کو او دا جهنم د همیشه والی د کافرانو آیا دا جهنم غوره دي که جنت غوره دي دا ظاهره خبر ده چې جنت غوره دي دې کې مزې او خوشحالۍ دي او جهنم دا ټولې سزاګانې او تکلیفونه دي او دې جهنم ته به کافران دي او جنت ته به متقیان او نیکان خلک بیا په دې جنت کې چې کله دا جنتیان داخل شي دوی ته به وویل شي چې تاسو په دنیا کې محنت کړې دي اوس تاسو ته د هغې صله میلاو شوه څه مو چې خوښ یې دلته غواړي تاسو ته همیشه دپاره
ملاوي کله چې د قیامت ورځ الله پاک به دا کافرانو د دوی دا خدایان دواړه یو ځای ودرېږي دې خدایان نه به تپوس وشي چې دا دې کافرانو ته ووایي دې خدایانو ته به ویلی شي چې تاسو ورته ویلي چې زموږ عبادت کوئ دا تقریبا دا یو پی زمونږه بیټرۍ چارج شوې نه دي ګزارو د کافران دا خدایان دو چې نه الله پاک موږ ورته نه دی ویلي چې زموږ عبادت لکه نن په دنیا کې کافران څوک بت ته سجده کوي څوک قبر ته سجده کوي څوک کاڼ ته سجده کوي څوک ست کوي څوک پیرانو ته سجدې کوي چې کله قیامت شي الله به دا خلک راجمع تاسو ورته ویلي چې موږ ته سجدې وکړو دی ویلي نه الله پاک موږ خو دوی ته نه دی ویلي چې تاسو موږ ته سجدې وکړو دا خو په خپله باندې ګمراه شوي او بېلارې شوي او موږ ته به سجدې لګولي موږ خو د دې اهل نه یو چې موږ دوی ته ووایو چې تاسو زموږ عبادت وکړو نو په دې ځای کې به دا خدایان هم تکذیب وکړي چې تاسو ته موږ اړو ویلي نه دي تاسو زموږ د سره عبادت نه دی کړی په دې ځای کې به دا کافران په دې عذاب کې پاتې شي هېڅوک به نه چې د دې کافران امداد وکړي او بیا دې کافران نبي علیه السلام باندې اعتراض کړو چې پیغمبر علیه السلام ته بازار ته ځي او ته خوراک کې الله پاک فرمایي چې څومره پیغمبران مې ستا نه وړاندې لېږلي آدم علیه السلام نه واخله تر ستا پورې ټولو پیغمبرانو خوراک کړی دی ټول پیغمبران د خپل ضرورت لپاره بازار ته تللي دي نو چې دوی په تا د اعتراض کوي دا د جهالت نه وجې ولې ډېر پیغمبران خو داسې دي کافران هم مني لکه ابراهیم علیه السلام خو د مکې مشرکانو منو و ابراهیم علیه السلام به پیغمبر تیر شوی هغه خپل ضرورت لپاره بازار ته تللي خوراک سکاکې کړی دي نو چې دوی په تا دا سوال کوي دا د ضد او د دشمنۍ په بنا نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی لوی شان ولدی برکتناک دا غزات نزل الفرقان چې لګ لګ نازل کړي دي دا قران کریم علی عبد فخل بند باندې لیکون للعالمین نذیرا د پارا دی چې شي دا پیغمبر دا قران کریم د دې د پارا يرونی د عذابونو يرون کی د عذابونو الذي الله پاک غزاد دی له ملک السماوات والارض چې دا غد پارا بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا ولم يتخذ ولدا الله پاک ځان د پار نه دی پیدا کړی بچي ولم يكن له شريك في الملك ونشته الله پاک سره څوک شریک په بادشاہي کې وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کړی هر یو څه اندازه کړی په برابر ول سره واتخذوا من دوني آلهة او دا مشرکان نسی سوا دا الله خدایان لا يخلقون شيئا داس خدایان چې هیڅ دین دې پیدا کړی نه پیدا کولی شي هم يخلقون او دې په خپل پیدا کړی شي دي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او دې مالکان نه د خپل ځان د پاره د پیدي او د ضرر لري کول او د پیدي حاصلول ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او مالکان نه دي د دوی د خدایان موتن د مرګ د خلق د مړ کولو ولا حیاتن د خلق د ژوند کولو ولا نشور ان د مرګ نه بعد د ژوند کولو وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي ان هذا نه دا قران کریم الا افکن مگر دروغ دي افتراو چې پیغمبر جوړ کړی دي اعانوا علی قوم اخرون او د سر امداد کړی په قران کریم جوړولو کې نور قومونو فقد جاءوا ظلما وزورا فتاقي سردي راتبكم بظلم بشرك وبدروغ تهمت باندې وقالوا او اذا كافران اساطير الاولين نكتتبها دا قران کریم په خوانه قصې دي چې دیرا نقل کی د نور کتابونو فیتم لعلی دا په باندې لستل شي بکرتن په وخت سحر کې واسیرن په وخت ماقام یا ماجګر کې قل تو فرمای انزله الذي الله پاک اغازات دا نازل کړی دی یعلم سر چې پیږي په پټو باندې په سماوات او الارض پاسمانو پزمکو کې نو کان غفور الرحیم بشک الله پاک دی بخون کې مهربان وقال ویدا کافران مال یاد الرسول سشوی دی په پیغمبر باندې اكل الطعام دی خو خوراک کوي ويمشي في الاسواق او دی ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ملک ولنشنازل ولپدی پیغمبر
ولن نازلېږي دی پیغمبر ته فرشتہ فیکون معه نذیرا چې هغه د سره شي يرونکي او یلقا الیه کنز یا ولن نازلېږي په د باندې خزانه او تكون له جنة یا شرط لپاره باغ یاکل منا چې دی داغې نه خوراک او بازار تنزي وقال الظالمون وی ظالمان مشرکان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر داسې سړی چې باغ جادو شوی دی صحابه ته وی انظر تو وګوره پیغمبر علیہ السلام کیف ضربوا لك الامثال دې څنګه بیان استا خلاف مثالونه فضلوا پس دی بیلار دی فلا یستطيعون سبیل دی طاقت نه لري د هدایت تبارک الذی برکتنا دل پاک غزاد ان چاګه چل اوغواړي جعل لك خيرا من ذلك او بکر دې استاد پر بهترین د دې مطالبینا جنات باغنا تجری من تحت الانهار چې بهي ملا داغین اونن نهرنا ويجعل لك قصورا او غرضی الله پاک دا پر د سرو زرو مانه بل کذبوا بالساعه بلکې تکذیب کړي د کافرانو د قیامت واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او موږ تیار کړی دا چا د پر چې تکذیب کړي د قیامت جهنم اذا رأتهم من مكان بعيد هر کله چې ویني دا کافران دي جهنم لرا دل زینا سمعوا لها دی بهوري د جهنم د پارا تغيظا غصا یعنی خټ کېدل وزفيرا او شور واذا القوا منها مكانا ضيقا اور کله چې وګرځول شي دا کافران په دې جهنم کې پتنګ ځکه مقرنین تړل شوی دعوا هنالك ثبورا دی بداجه کې ځان د پاره غواړي هلاکت لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا دی تبویل تاسو مخواړي د خپل ځان د پاره یو په هلاکت ودعوا ثبورا كثيرا تاسو ځان د پاره غواړي ډېر هلاکتونه قلت فرمى ذلك خير ايدا جهنم بهتر دي ام جنة الخلد التي وعد المتقون يا جنت جاغي وعده کړل شي دا متقینو سره كانت لهم جزاء ومصيرا دا ویدا جنت دي مؤمنان د پاره بدلو ټکانا لو فيها ما يشاءون خالدين دي جنتيان د پاره مؤمنان د پاره په دې جنتونو کې اوس چې دوی غواړي همیشه د پاره كان على ربك وعدا مسئولا دا استاد رب وعدا كان على ربك دا استاد رب باندې وعدا دا وعدا مسئولا سوال کړی شي یعنی استاد دا وعده کړی دا د مؤمنانو سره د جنت و یوم یادک اورز یحشرهم جل پاک براجم کی دی مشرکانو عبادت کوونکو لرا وما يعبدون من دون الله د بیا خدایان چې عبادت کړی سیوا د الله پاک نه فيقولون الله پاک به وای قیامت کې انتم ادللتم ایتاس بوتانو یا ایتاس جالی خدایان تاسو دا خلق بیلاری کړو عبادی زما بندگان اولای چې دا کسان ام هم ضل السبیل یادی په خپل باندې بیلاری شو قالو نو بوی د دوی دا خدایان سبحانك پاک د ساده پاره خدایا ما کان ينبغي لنا ندی مناسب زمونږ د پاره ان نتخذ من دونك من اولیاء چمون سو سوا استادن خدایان ولكن متعتم لكن تاتی تفید ورکړي په دنیا کې په نعمتونو وا باند دي بلارانو ته حتا نسو ذکر تر دې چې دې هر قرآن کریم وكانوا قوم بورا او دی یو قوم هلاک شدا فقد كذبوكم بما تقولون بس دی تکذیب کو تاسو په اس باندې چې تاسو وای یعنی کافرانو تاسو وی چې دا زمو خدایان دي تاسو دا خدایان بس تاسو تکذیب کوي فما تستطيعون صرفا بس تاسو طاقت نلري دلری کولو د عذاب ولا نصر او د امداد کولو ومن يظلم منكم نذقه او راسو چې شرک کوستا سنا نذقه عذابا كبيرا من بو سدوغت عذاب لي وما ارسلنا قبلك من المرسلين او من ندلی کریستانو وړاندې پیغمبران الا انهم ليأكلون الطعام مگر یقینا غیر چې خوراک به کو ويمشون في الاسواق غیب اگر جدل په بازارونو کې د ضرورت لپاره وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او منګر زولې دي باز تاسو د باز پر امتحان اتصبرون ایت صبر کې اے مؤمنان وکانه ربک بصیرا او د ستارب لیدون کې هغه چاله چې څوک صبر کې په تکلیفونو باندې او هغه چاله چې څوک په تکلیف دوران کې چغې فریادونه کوي واخدا